الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم. زه علمزید ورف ودان زما ورور فرمانلیک ولد جاوید مونږ دواړه وروڼه دا اقرار په خپله مرضۍ باندې دا اقرار کړو چې مونږ د کارغانو کلي مومند او ضلعي اوسېدونکي یو. تحصیل پړانګار دی زموږ علاقه. زما عزیزانو مشرانو او زما عزیزانو مشرانو څه موده مخکې د بعضې خلکو په دوکه او د فریب په جال کې راګیر شوی وم او د اهل بیتو محبت په نامه باندې یا د شیطوب ګمراه عقیدې په لاره باندې روان کړی وم. الحمدلله زه د اهل سنت والجماعت تاسو جنګي د مشني حق نواز جنګوي شهید رحمت الله علیه او د علاقې د علماو او د مشرانو په برکت سره د علاقې د مشرانو چې د سپینې خاورې د کارغانو د علاقې چې کوم مشرانو د هغوی په کوششونو سره بالکل د سپینې خاورې کارغانو پوش علاقې څومره مشران دي په کوشش سره زه اوس د ټولو ګنده عقایدو او شیطوب نه توبه وباسم. زه ګواهي کوم چې الله تعالی یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخري رسول او بنده دی او د خلفای راشدینو مرتبه د هغوی د خلافت په طریقه منم. د ټولو نه اوله مرتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منم. بیا ورپسې دویمه مرتبه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه منم. بیا ورپسې دریمه مرتبه د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه منم. او څلورمه مرتبه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه. چې سنی حنفي مسلمان یم ټول صحابه کرام او مؤمنان د الله دوستان ګڼم. زمانه دغه څو شخصیاتو مبارک یا د صحابیاتو مبارک څه کمی زیاتې شوی وي د هغې د الله تعالی نه معافي غواړم او تاسو ته هم دا درخواست دی زما دپاره د الله تعالی نه د معافۍ دعاګانې وغواړئ. او بله دا چې زه به د دې قام د مشرانو 10 لک روپۍ جرم یم که چېرې زه چا د شیګانو په ځای کې یا داسې کوم ځای باندې چې تهمت د شیګانو لګېدلی وي هغه ځای کې ولیدل شو نو که بیا چا هم زما سره یا زما قام زما سره څه قسمه سلوک وکړو نو زه ورته تیار یم. د دوی د عقایدو یا د خلکو ته یو پیغام ورکړي طریقه کار څنګه د عقایدو چې خلک خرابوي داسې د تفریق نو بس هغه مونږ مخکې مو وي استاد جي که نه چې لکه مختلف حربي خلک استعمالولی شي مطلب ما څنګه ومي د پیسې نصیب شته که نه یاره د پیسو خو مونږ ته پته نشته دی ځکه چې خبره سرمان رانه وو که شپه ورځ 24 ګنټې ډیوټي کومه د پیسو خو راته پته نه لګېږي او باقي مطلب دا دی چې تعویض شو یا مطلب دا چې نور داسې خبرې کې سحر جادو وغیره داسې څیزونه کېدی شي نو پکار ده چې دې ته مطلب دا سره خیال وکړي او څومره چې مطلب جاري خلک دی هغوی نه دي مطلب دا سړی ځان هم وساتي او خپل بچي دي ته هم ځوانان ته پیغام او ځوانان ته هم پکار دي چې لکه د خپل مستقبل لپاره کوشش وکړي.